أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتحنة نازل شوه پس د سورة الأحزاب نا مدنی سورت ده. سبب د نزول هغه دا و چې حاتب بن ابي بلتعه مکی مشرکانو ته خط ولېږلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده ده چې په تاسو باندې حمله وکړي فتح د مکه کې. الله نبی ته وحی وکړه، کسان یې پسې ولېږل. د یو زنانه له خط ورکړی و، خط یې ترې راویستو. الله د آیت صورت بیا نازل کو. هو د حدیث بخاری کې ربط د دې صورت د مکې سره دا ده. مکې صورت کې تخویف ورکو هغه چاته چې هغه د الله او د رسول مخالفت کوي. نو په دې صورت کې امر دی بالبراءة عنهم، داسې کسانو سره تعلق ختم کوي، بیکاټ ته وکوي. دویم هلته اثبات د توحید او ردو په شرک. دلته امر دی بالبراءة عن اهل الشرک، د مشرکان نه براءت وکوي، بظاهري اختیار کوي. دعوه د صورت با منع د موالات الکفار نه او اقسام د کافرانو په بیان کې چې د بعضو څه ظاهري احسان کولی شي، د بعضو څه ظاهري احسان هم نشي کولی. اول صورت کې زجر د مؤمنانو ته په موالاتو دیو سره ولې دا دوستانه او تعلقات او ساتي، هغه باندې زجر ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا عدوی منسی زما دشمن او استاسو دشمن په دوستانه ورزما دشمن هم ده، استاسو دشمن هم ده. وعلتونه ذکر کوي موالات سوال کوي. دویم تلقون الیهم بالموده، تاسو ورلېږئ دیو ته بالمودتې خبرې د مینې او ته ورلېږئ. حاتب بن ابي بلتعه خط کې ورته دا لیکلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باندې داسې لښکر صدر روان دی لکه د سیلاب غوندې کې. ځان لم درشي الله به سره مدد او نصرت کوي، لہذا سوچو کوي راشي په ایمان کې داخل شي. نو چون کې دا خبر نو ورکول پکار، الله ته ته خبره ورلېږي په دینیت کې راغی چې احسان وکم. ولې نبی صلی الله علیه وسلم حاتب نه تاسو کو دا خط ولې لګل؟ او یا رسول الله نه منافق ما نه مرتد ما، استا مهاجرین ال تخپلوان او زما خپلوان نو، وما الله ش احسان مو سوکم دا غي پوجا وزما د بچو حفاظت بکي. وقد كفروا او بتاقي ساقي کفر کړي بما جاءكم پاغه چراغله تاسو ته د حق نه او باسي پیغمبر وياكم تاسو مکه نه ولې شړلې او په دې وجه چې تاسو ایمان لرئ په الله
هغه الله چې ستاسو رب دی په دې وجه راایستلی په بل شي خو یې نه راایستلی که چېرته تاسو راوتي جهادن فی سبیلې د پاره د جهاد کولو د الله په لار کې او ابتغاء مرضاتي او د پاره د لټولو رضامندتیا زما په دې نه تراوته هغې سره تعلق مه ساته تسرون الیهم پټ ورلېږئ هغې ته بالمودتي خبرې د مینې د دوستانې ما نه خو پټ نه که نه وانا اعلم زه خو پوهېږم بما اخفیتم کوم چې تاسو پټوئ کوم ښکاره کوئ ما ته معلوم دی ومن یفعلوا منکم چا چې دا کار وکړو ستاسو نه فقد ضل سواء السبیل په تاقي څه ګمراه شو د حق لارې نه ها د دې نه وروستو که دا کار چا وکړو حاتم بن بلتع ګمراه نه دی ځکه هغه وروستو دا کار نه دی کړی که نه بل علت ان یثقفوکم که وس مند کی داغي وسی برشي پتاسو نو یکونو لکم عادا وی دی استاد د پاره دشمنان ويبسطوا الیکم اگدی تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه والسنتهم جب خپل بسوی په بدایهم ودو خوخوي تاسو لو تکفرون خوخی اغي ولو تکفرون چې تاسو کو پرو کوي هغه تاسو کافر کول غواړي او تاسو دوستانه کې بل چې وسه مند شو پیری پریری نه لن تنفعکم دفع عذر تو از ما بچی دي مال مې ده دې پوجا بداغي حفاظت وکم فایده به درنه کی تاسو خپل ولی تاسو نه بچی تاسو په ورځ د قیامت يفصل بينكم يا هذا مقصر متعلق يوم القيامة يفصل بينكم او يا مستقل كلام د دین والا انا پورز د قیامت به الله ستاسو په منځ کې فیصله وکړي نه طاعت والا به الله جنت ته بوزي دا نور به جهنم ته بوزي به بل تسکه ستاده بچي او ستاده مالونه خو تعالی په پیدا نه درکې الله تعالی په اساس چې تاسو عمل کوي بصیر ندون کې ټول الله ته معلوم دی قد کان لکم استمثيل ذکر کوي ور ابراهيم عليه السلام دا هغه سم مؤمنانو د قوم نه بیکاټ نو کړي تاسو مو کوي کنه په تاقي سشتره تاسو پر اسوتن خسته اقتدا پس کې په براءت کې د خپل قوم نه بیزار شته تعلق سم ساته فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې والذین معه کسان چې د ابراهیم علیه السلام سو اذ قالوا لقومهم کله چې خپل قوم ته انا براء منکم من بیزار استاسنا او دا هغه چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه کفرنا بكم من انکار کړی تاسو د طریقې نه تاسو دین نم انکار کړی شروع شوی دا زمونږ او ستاسو په منځ کې دشمني او بغض ابدا همیشه پس د دې نه چې موږ په الله ایمان راوړو تر کوم وخته پورې حتی تؤمنو تر دې چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې ځان لا او شرک پرېږدئ بیا به دوستانه د سکو تر څو پورې تاسو په خپل کفر او شرک کوئ بس تعلقات ختم الا قول ابراهيم ها مگر وینا د ابراهيم پاک به اقتدا نه کوي چې پلار ته ویل استغفرن لك تعالی وزب تعالی بخنه غواړم مشرک او کافر له بخنه غواړي نه پدې کې به اقتدا نه کوي او ویل پلار ته زمالک نیم استاد پار من الله د الله د عذاب نه من شین څه شی الله عذاب نه د پکول نه شمه خو بس الله نه بخنه الله غواړم ربنا عليك توکلنا اے رب عليك توکلنا پتا موږ توکل کړي ویلیک ان اپنا او تا تم رجوع کړي ویلیک المصير او تا در تک دې زمن ربنا اوس داغي دعاګانې ذکر کړي
اے رب زمن مگر زو منگا فتنة للذین کفروا امتحان د پار د کافرانو چې په موږ مصیبتونه راشي تکلیفونه راشي کافر به وایي چې دیو که په حق وي خدا تکلیفونه په نه وای کنه هغه له به امتحان وګرځو د امتحان مراواله په موږ یا فتنه معنا معذبه د کافرانو په لاس موږ له عذاب مرا کوا هغه موي ټکای او دین متعلق را تبع خبرې کوي یا الله موږ تبقنو کا یقینا تعالی عزیز الحکیم زور او حکمت والای لقد کان تکرار وکړ پار د تاکید پتا قصه استاذ د پارا فیم پدې ابراهیم او داغه په مؤمنانو کې اسوه اقتداء امکه اقتداء خو په برات کې و دا اقتداء په ټول دین کې ولمن کان یرجو الله خسته اقتداء خدا دا هغه چا د پاره چې څوک عقیده ساتي د الله او د ورځې رستنه الله نه اریږي او د ورځ د آخرت د عذاب نه اریږي ومن يتولى او چا چې مخ واړو عن التأسي بإبراهيم پس اقتداء نکړه او د مشرکانو سره تعلقات وساتو فإن الله يقين الله تعالى الغني غني ده ستات ضرورت نه لري حمید ستایل شوی ده سره د غنا نه خلق تعریفونه او صفاتونه کوي ستات ضرورت نشته هیڅ پروا نشته عسى الله تسلی دا خیر تو صبراتو کا کې دې شي الله تعالی اغیل توفیق د ایمان ورکی بیا به تاسو ربي ته دوستان شي کنه دا تسلی ده بازاله العداوه نزدې الله تعالی یجل بینکم چې وبګرځي تاسو وبین الذین عادتم فما بین دا کسانو کې چې تاسو دشمنی کړی دی ونه مودتن دوستانه به وګرځي وما غسیو کو فتح د مکې نه وقت مشرکان ولا سکړه مرګري کړه ایمان کې الله ول توفیق ولور کو مې د مؤمنانو سره دوستان شو الله تعالی قدیر دی چې دا دشمنی د لپ محبت باندې بدل کی او الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی لا ينهاكم الله تقسیم کوي د کافرانو دو قسمونو ته یو څه احسان جائز دی ظاهری محبت به وسنه کې ظاهری ولا تصور کې څه اخلي دویم قسم غم جائز نه دی نه منع کوي الله تعالی تاسو عن الذين دا کسانو لم يقاتلوكم في الدين چې جنگ نه کړی تاسو په دین کې ولم يخرجوكم نیستری تاسو من دیارکم تاسو د کورونو نه د څنم نه منع کوي د دې نه ان تبروهم چې تاسو احسان او کوي د دنیا تبری سره ظاهر کې احسان پیسې ولور کې خوراک ولور کې چې هغه ته محتاجي بیماری ته پوسیو کې وتقسطوا الیهم او عدل کې داغي سره هذا تقسطوا الیهم هذا مخکې لپاره عدل تفسیر شو کنه ظلم به وسانه کې ان الله یقینا الله تعالی يحب المقسطين من كيد انصاف کوونکو سره داغي سره عدل چلیږي داغي الله مینه کوي یقینا الله منه کوي تاسو دا کسان نقاتلکم فی الدین چې جنگ کړي تاسو سره په دین کې واخرجوکم او استری تاسو من دیارکم تاسو د کورونو نه وظاهروا او مدد کړي علی اخراجکم تاسو په استلو ان تولوهم د دینه چې تاسو د هغه سره مدد وکړي مدد باغی سره کوي الله هم د دینه منع کوي ومن يتولهم چا چې سو دوستانه وکړه هغه کې تولی څه ده
مدد کول د هغې څه ظاهري تعاون مدد په هم د دې څه نه کوي. ولې دا خو ته بیا د کافر مؤمنانو په خلاف یې قوي کوې که نه. ومن یتولهم چا چې ولایت وکړو د هغې سره فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کله چې رال تاسو ته مؤمنې ښځې. نبی صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کې لوزونه کړي وو. مکې مشرکانو ته ویلي چې زموږ نه څوک درله موږ ته به واپس کوئ. په دې کې څه زنانه د مکې نه مدینې ته رالې. مکې مشرکان ویل موږ له دا راکئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګوره موږ تاسو سړي لیکلي دي ښځې هم نه دي لیکلي. ښځو واپسي نشته. الله دا آیتونه نازل کړه چې ښځې به نه واپس کوئ. ای ایمان والاو کله چې تاسو ته راغله مؤمنې ښځې مهاجرات هجرت یې وکړو د کافرانو د مکې نه فامتحنوهن په هغې امتحان واخلئ چې دا هجرت یې د الله دپاره کړی دی او که هلته د خاوند نه او د خلکو نه تنګه وه د دې وجه نه راغلی. بیا طریقه ده امتحان رستو ذکر کوي. الله اعلم نور الله پوهېږي بإیمانهن ښه پوهېږي د دې په ایمان. که تاسو معلومې کړي چې دا خو مؤمنې دي هجرت یې د الله دپاره کړی نو مې واپس کوئ کافرانو ته. ولې ځکه لا ګنه نه دي دا ښځې حلالې د کافرانو دپاره او نه دا کافران حلالې دي د ښځو دپاره. او آتوکم ما انفقو ټیک ده که مهر یې ځان سره راوړی دی هغه ته واپس که خو ښځه مه واپس کوه. ورکړئ هغې ته کمی چې خرچ کړی دی مهر یې پې ورکړی دی. ولا جناح علیکم د هجرت سے نکاح دا خاوند سماعته شوه که اوس یې ته په نکاح اخلي خیر نشته دی ګناه په تاسو چې نکاح باندې واخلئ. خو کله چې تاسو ورکوئ هغې ته مهرونه د هغې مهر ورله ورکړه بس نکاح هم تاله جایز شوه ځکه د هجرت سره او ایمان سره د هغه د کافر د نکاح نه ووتله. ولا تمسکو بعصم الکوافر منیسئ. اوس مؤمنانو ته وایي چې په مکه کې ستاسو کومې ښځې مشرکې کافرې پاتې دي هغه هم پرېږدئ بس. عمر ښځه واده ابوبکر واده نورو صحابو ښځې وې نو مه ټینګوئ بعصم الکوافر نکاح د کافرو بس هغه ختمه ستا د نکاح نه هغه ووتله. واسألوا ما انفقتم تاسو نه سوال وکړئ چې تاسو کوم مهر ورله ورکړی دی چې موږ دله کوم مهر درکړی دی ښځو ته ویې راکړئ. او وليسألوا ما انفقوا تاکید دپاره او هغې هم چې کوم مهر ورله ورکړی تپوس دې کوي پیسې به نه هلي نور ښځې به ازادي. ذلکم حکم الله دا حکم د الله دی یحکم بینکم ستاسو په منځ کې فیصله کوي. الله پوهه دی حکیم حکمتونه والا دی. دې کې حکمت دی د الله چې ښځې مه واپس کوئ ځکه کمزوری مخلوق دی اسلام نه وانړئ. او ان فاتکم شی که ویوړو ستاسو نه څه شی من ازواجکم ستاسو د ښځو نه کافرانو ته مثلا ستا نه ښځه هلته لاړه یا هلته کومه ښځه پاتې ده او هغه مهر تا ته نه رالیږي نه یې دله درکوي فعاقبتم او ستاسو نمبر پې بیا راغی د هغې نه ښځه راله ځان سې مهر راوړو دا مهر دقه سړي له ورکوي چې کومه ښځې هلته پاتې ده هغو له مهر نه ورکوي هغې په بدله کې د ښځې نه دا مهر والی دلی ورکوي. دا هم معنا ده. دویم معنا دا هم ده فاتو الذین نو ورکړئ هغه کسان ذهبت ازواجهم چې بوتلی دی ښځو د دیو مثل ما انفقو په شان ته د هغې چې څونه یې خرچ کړی دی یا څونه مهر چې هغه کافرې ښځې له دې ورکړی دی او دله یې نه ورکوي د هغې په عوض کې دله دا ورکوي. او بیا په دې حکم کې غنیمت هم دی ستا مال د کافرانو قبضه کړی تا نه
او جهاد کې اونیو نو دا مال به مجاهدین نه تقسیموي هغه کس ته به ورکوي ویریږئ د الله نه الذي هغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه ایمان لرونکي یا ایها النبي اس طریقه ذکر کوي د امتحانو اے نبی کله چې تا ته راغلې مؤمنې ښځې یبایعنک او په دې شرطونو ته تیارې وي نو پیښه چې یاره دوی هجرت د الله دپاره کړی تاسې بیعت کو په دې چې شرک به نه کوي د الله صحیح شی اغلا به نه کوي سرقه به نه کوي ځکه دا بد صفت دی په انسان کې ولا یزنین زنا به هم نه کوي ولا یقتلن اولادهن نه به وژني خپل بچي ولا یاتین ببهتان او راتلل به نه کوي په یو تهمت یفترینه بین ایدیهن وارجلهن چې جوړی کی مخکې د خپو د لاسونو بین ایدیهن وارجلهن کنایه د علم نه چې ستا خپو مخې ته یو شی پروت نو هغه ته پوره پته یې که نه مانه خو ته پته ده چې دا کار داسې نه دی خو هسې رالګي په هغې باندې تهمت لګوي ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن دا مه کوه بیا دې ته یو معنا دا شوه چې ښځه ته پته یا بین ایدیهن معنا دا ده چې واده شو د واده نه وروستو راولګېږي او دا د بل چا څه بدکاري وکړي چې بیا دا بچې وشو په خاوند پسې بیا پیوسته کوي که نه ځکه هغه بیا ځان نه چې نه پې کوي په لعان بیا نه پې کوي که لعان باندې نه پې نه کړو نو هغې بچې شو ګوره تا یو تهمت جوړ کړو بین ایدیهن وارجلهن بدکاري دې وکړه او بچې دې بل چا پسې منسوب کو ولا یعصینک فی معروف او نافرمانی دې نه کوي تا نه فی معروف په معروف کې معروف دین ته ویل کېږي یا کل ما ندب الی الشرع چې شریعت هغې ته دعوت ورکړی او نهانو یا ته شریعت منع کړي نصابوري دا معنا کړی بخنه ولک فبایعکن چې دې ټولو ته تیاره وه که نه بیعت ورسه وکړه او بخنه هم د الله نه ولو غواړه یقینا الله تعالی بخونکی دی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم اوس دلته منع کوي ایمان والا او دوستانه مه کوي دا قوم څه چې کافران دي د مکې مشرکان غضب الله علیهم الله ته غصه دی قد یئسوا من الاخره په تاقي څه ناامید دي د آخرت نه کما یئس الکفار لکه څرنګه ناامید دي عام کافران من اصحاب القبور مضاف روباسه من بعض اصحاب القبور درا پورته کېدلو د قبرونو والاونه یاره دی وی آخرت نشته دنیا ژوند دی نو عوام خلک چې څنګه د هغې نه ناامیده دي نو دقسې دیم آخرت نه ناامیده دي نو دې کسان چې یهود دي دې څه دوستانې مه کوئ سورة الصف سورة حواریم ته وایي سورة عیسی ته وایي مدنی سورت نازل شوی پس د سورت التغابن نه حربت د دې سورت د مخکې سره هغه دا دی چې هلته منع وه د موالاتو د کافرانو نه کافرانو سره تعلقات نه ساتي دلته امر دی د هغوی په قتال دویم هلته منع او زجرو په هغه کارونو چې مناسب نه دي د شان د انسان سره چې ته راولګېږي د کافر سره تعلق ساتي مودت سره کې په هغې باندې زجرو دلته منع ده د اقوال غیر مناسب نه داسې خبره مه کوه
چې خپل به کېنو څه خبره کوي چې بیرست په عمل خو کې کنه هم مقصد د صورت با اغه زجری بمخالفه العمل القول مخالفت عمل القول ناجس عمل القول نه څه دی مخالف دی هغه باندې زجر دی بسم الله الرحمن الرحيم اول کې دعوت التوحید بیا دعوت السورة الزجر بترك العمل سبح لله جمله ځکه استعمال کړه په دې کې اشاره کوي چې ګور الله تاسو حکم د jihad کړه په دې کې تاسو پیدا ده الله تعالی ته پکې هیڅ پیدا نشته لکه الله د هر قسم نقصاناتو منزه پاک دی پاکی بیانې د الله د پاره هغه مخلوقات چې پاسمانونو کې دي او کوم چې پزمکه کې دي الله العزیز زور اور دی الحکیم حکمت والا دی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون زجر دی ترک العمل اے ایمان والو ولی وای ما لا تفعلون چنه کوي انا د خیر خبره کې منافقان بویل څه کسانو بویل د فرضیت د jihad نه مخکې لو وددنا لو ان الله اخبرنا بافضل الاعمال ويرمان دی چې الله موږ ته خبر را کړې وي چې په ټول اعمالونو کې اوچت عمل کم دی لفعلنا ذلك خبر له ورکړې چې دا jihad ته به jihad نه کو ولې دا کوي هغه ګوره زجر دی په ترک العمل دا مطلب نه د خیر خبره مکوه خیر خبره بکې او په تعالی لازمه ده او بیا چې په خپل عمل نه کې دا د نقصان دی ما لا تفعلون آمنون مراد منافقان دي ولی دا کار منافقانو کړو مؤمنان چې کوم خبره کوله هغه عملم پکو کبر مقتن ډیر لوی دی سبب د غصې د الله پنځ ان تقولوا چې تاسو وای ما لا تفعلون هغه چې نه کوي خبرې کې او عمل په بیان کې ان الذين الترغيب دي قتال تا یقینا الله تعالی يحب الذين من كذا كسانو سيقاتلون في سبيله جنگ کې د الله په لار کې سپن په سپ کافرانو ته ولاړل کانهم بنیان گویا کې دا بادی دا مرصوص مضبوطه مرصوص معنی ملزق بعضه ببعض یو څه پیوسته ده یا مرصوص بالرصاص قلی باندې گویا کې تا دا دیوال جوړ کړی دی بالکل مضبوطه وإذ قال موسى لقومه اوس د موسی علیه السلام قسم ذکر کړي وګوره غم په دې زجر ور کړو یاد کا وخت چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته قوم زما لم تؤذونني ما ول ضرر را کوي پڅسا بترک الجهاد اذ امرتكم ما ته حکم کو چې بیت المقدس ته لاړ شئ او تاسو استا ما خبرونه منله او تاسو ته پته ده ان رسول الله الیکم زد الله رسول تاسو ته الله نبی ما کوم خبره چې تکومه ده الله امر ده فلما زاغوا کله چې دوی کاږه شو د ایمان نام زاغ الله نو کاږه ک الله تعالی قلوبهم زنه دیو د هدایتنا او د قبل اولو د حقنا الله دا غینه واړول والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته الله غي ته هدایت نه کوي واذ قال عيسى ابن مريم ترغيب د اتباع د رسول ته
چې راشي دی پیغمبر خبره ومنئ د دې ذکر په انجیل کې دی کله چې ویل عیسی ابن مریم اے بنی اسرائیلو زه د الله رسول یم تاسو تصدیق کوونکی یم د کتابونو بین یدی چې زما نه مخکې تېر شوي دي من التورات بیان دی د هغې چې هغه تورات دی دویمه زیری ورکوونکی یم زه په یو رسول چې راځي به زما نه وروستو نوم یې احمدي فلما جاءکم هر کله چې راغی دوی ته د عیسی علیه السلام یا محمد صلی الله علیه وسلم بالبینات په واضح دلایلو هغه ورته راوړي نو قالو نو دوی ویل دا خو سحر دی مبین ښکاره دی هغې مکې مشرکانو ته چې دا نبي سلم راغی نو دوی وایي دا جادو دی ومن ازلمو زجر د مکې مشرکانو ته څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله دروغ او حال دا دی یدعی الی الاسلام د دعوت ورکوي اسلام ته چې راشه د الله توحید ومنه اسلام ومنه او دی به هم رالګي شرک کوي کفر کوي په الله دروغ جوړوي دلایل د خپل شرک دپاره وایي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته هیڅ الله هدایت نه کوي یریدون اراده لري دیو معنی یریدون الافتراء په دې افتراء کې غرض دی څه دی لیطفئوا نور الله دې لپاره چې مړ کړي د الله دین بیا فوایم په خلو خپلو اې د دروغ کیسو او د ابتراءاتو سه غرض دا دی چې دین من ختم کو ورڼا په پوکي مړ کېږي نه مړ کېږي والله متم نور الله پوره کوونکی دی د خپل رڼا ولو کرے الکافرون اگر که کافرانې بدګني هغه الله پوره کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اوس بل دلیل شان د نبی الله هغه ذات چې را لېږلی رسول او خپل پیغمبر بالهدى په هدایت و دین الحق او په دین حق هدایت ته مراد عقاید دي عقاید راوړي دي دین الحق نه مراد احکام دي احکام ځان سره راوړي لیظهره دیر پاره چې دا پیغمبر خبر کیا غالبی کیا لدین کل په تمام ادیانو امک سورۃ فتح کې تیر شو تمام دینونو به الله د غلبه ورکړي ولو کری المشرکون اگر که مشرکان بدغنی یا ایها الذین آمنوا ترغیب د جهاد ته ایمان والا ولدلکم عزت دلالتکم علی تجارت پیو تجارت تنجیکم من عذاب علیم اخلاص کی تاسو د عذاب درناک نه یو ګټ شي نه درخه ایمان براوړی په الله او پر رسول او jihad بکوي د الله په لار کې خپل مالونو په نفسونو دا تاسو لپاره غوړه دي کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ انا که پوهیږئ کنه دې کې ستاسو لپاره خیر دی تاسو مقصود پکې یا ذالکم خیر لکم دې کې خیر دی ان کنتم تعلمون که پوهیږئ انا قصد او اراده د دې لري په دې کې ستاسو لپاره خیر دی یغفر لکم فیدی ذکر کوي د jihad او بخي الله تاسو ته ګناهونه تاسو داخل وکي تاسو جنتونو ته چې بهږي بلاندې دا غنه نیورونه او مساکن طیبه او کورونه مزیدار هغه ته موزي فی جنات عدن پاغ جنتونو د همیشه دی رکیدلو کې ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لیا دلته الله دوزي واخرى معنا تجارتا یا نعطيكم نعمه اخرى یو بل تجارت ته
یا بل نعمت ته ابدل درکو واخرى او درب کو تاسو ته یو بل نعمت تحبونها چې تاسو به د هغې سره مینه یي داسې نعمت بدله درکو چې تاسو به خوښي هغه نعمت مدد دی د الله تعالی د طرف نه وفتح قریب فتح نږدې ده وبشر المؤمنین زیری ورکړه مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله اوس به دعوت ته جهاد ته ګوره د حوارینو پرنګ جذبه او همت ځان کې پیدا کوي که نه ایمان والا او شي انصار الله مدد کوونکي د الله د دین الله د دین سره تعاون او مدد کوي کما قال لکه څنګه چې ویلي عیسی ابن مریم للحوارین حوارینو ته من انصاری الله ما سب څوک مدد وکړي د الله د رضا دپاره کلک ما سب په میدان کې ودرېږي د دین په دفاع کې نو ویل حوارینو مخکې سورت ال عمران کې تېر شوي دا مخلصین ملګري د هغه نحن انصار الله موږ مدد کوونکي د الله د دین فآمنت طائفه نو بس ایمان راوړ یو ډلې د بني اسرائیلو نه وکفرت طائفه او کفر وکړو بل ډلې فأیدنا مضبوطه ما کړه کسان چې ایمان راوړی الله دویم د هغې په دشمن تایید سره برسال النبي اخرنی نبی الله راولېږو که نه د دې د مضبوطوالي دپاره فاصبحوا ذاکرین وګرځېدل ذاکرین غالب الله دې وله غلبه ورکړه سورة الجمعه مدینی سورت ته سورة الجمعه ته ځکه وایي چې په دې کې اذان د جمعې ذکر دی اذان دی للصلاة من یوم الجمعه بل سورت کې نه دی ذکر نازل شوی دی پس د سورة التحریم نه هغې نه وروستو د سورة التغابن نه مخکې نازل دی ربط د دې سورت د مخکې سورت څه دا دی مخکې ذکر کو فلما زاغوا وزاغ الله زیغ القلوب ذکر کو دلته زجر ذکر کوي دغه منافقین ته مانعین د جهاد ته هغوی ته زجر بل هلته ترغیب و جهاد ته نو دلته وایي راشه بیان هم واوره اول د خپل ځان اصلاح وکړه بیا وروستو جهاد کوه هم مقصد د صورت هم هغه رد دی په دعوې د یهودیانو 3 دعوې د یهودیانو دي او په هغې باندې به رد کوي بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله دعوه د توحید ده په دې یسبحو کې اشاره کوي دې ته چې په دې صورت کې الله دغه بد علما او تشبیه د خرو سور کړي په دې تشبیه کې الله ته نسبت د عیب نه کیږي ځکه الله منزه دی د صفاتو د عیب نه متصف دی په صفاتو د کمال دې وجه نه دې تشبیه الله چې ورکړې ده دا صحیح ده پاکی بیان دی الله د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي الملکو بادشاہ دی القدوس منزه دی هر قسم عیوبونه العزیز زورور دی الحکیم حکمت والا دی دلته حکمت دا دی جمعې مونځ واجب کړه او دا هغې احکام جدا مقرر کړي په دې کې هم د الله حکمت دی هو الذي سو صدق د رسول دا نبی حق دی الله هغه ذات دی بعث فی الامین چې لېږلی په امیانو کې رسولا پیغمبر منهم د دیونه منهم عربونه دی په دیو باندې الله احسان وکړو یتلو علیهم کارونه
ادري صفات ذکر کړ فی الامین په عربو کې رسول دی او منهم انسان دی منهم معنی انسانانو د جنس نه دی درې کارونه بیانې په دې باندې آیاتونه د الله ويزکیم ورخی طریقه د پاکۍ او تعلیم ورکړي دی تل کتاب د قران والحکمت او د سنت اگر کو دی من قبل مقدرات له پیغمبرنا لفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې دا پیغمبر ته الله په دې ټیم کې راولېګو چې سقو ته محتاج ذلك فضل الله واخرین همدارنګي لګلې د پچا کې واخرین منهم او په نورو کې منهم د عربونه چې تر قیامت پورې څونه کسان راځي هغه ته د الله په شامل له اخرین منهم رستو دیونه لما یلاقون بهم چې دې ته په مرتبه کې نه دي رسیدلي اے صحابو ته په مرتبه کې رسیدلي نه دي هغه ته الله دا نبی را لګل الله العزیز زور اور دی لکه حکمتونو والا دی غالب دی پرشي یو کار د حکمت خالی نه دی مثل الذين دا جواب دی ابتقار اليهودنا غوړه دیو په فخر کو چې مونږ مليان خلک علماي الله جواب کوي د عالم تعالی پیدا کو نه درکې هغه استله ک په خر دي کتابونه یخي مثل الذين مثال دا کسان حملوا التوراة چې ورکړې شوی د هغه ته تورات سمانا الله تعالی دې تاسو په دې تورات باندې عمل کوئ ثم لم يحملوها به عمل نه کړي كمثل الحمار دې مثال د خر دی يحمل اسفارا چې کتابونه پورته کړي خو نور په پويږي نه نو سره به کتاب پورته کړي دا قسم دا مولا دی خو د علم پیدا د تنشتا که عمل په نه ده کړي بیس مثل القوم الذين پته مثال دا قوم چې تکذیب کړي د الله په آیاتونو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ظالمان دي ځکه الله له توفیق د ایمان نه ورغی قل يا ايها الذين هادوا دویم فخر دا غيو داو چې موږ د الله اولیاء او د انبیاء اولادي الله پیرات کوي تراشه کته د الله ولی عمر غواړه کنه بقره کې د آیات تیر شوی او ته یا ایو الذین هادو اے یهودیانو ان زعمتم قصاص دا ګمانی چې تاسو اولیاء الله د الله دوستانی په غیر د خلکو نام صرف تاسو دوستانی تاسو به جنت ته ځئ وې په دنیا څه کوي فتمنوا الموت د الله نه مرګ غواړي ها مکه مو معنا کړو صحیح معنا دا دعا وغواړه کنه ولی جنت ته ورنه زیار په دې خیرنه دنیا څه کې چې په دې خیرنه دنیا باندې ته خوشاله چې ستا پوره یقین دی د جنت لکه صحابه یقین د جنت مرګ ته خوشاله ده او یا عبد الله ابن عباس تفسیر وکنه چې راځي مبالغه وکړو اغذب الفريقين باندې اوله معنا غظاهر ده ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی یې ولا يتمنونه اس کله د مرګ نه غواړي په سبب دا چې مخکې لګلې د لاسونو دی دې ته پته کمړې شو کنه د حریفونه مکړې دي تبدیلین مکړې دي خلق هم دین نه اړولې دي سم دوار جهنم ته وځو نو ځکه نه غواړي الله تعالی علیم په دې بالظالمین په ظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه وتوایا ان الموت الذي اغمرغ تفرون منه چې تاسو اراده لري د تخت دا غینا
کوشش کې چې ځان ته خلاص کم د دې مرګ نه وتښتم نشي ته تختیدې فانکم ملاقیکم دا ته د مخ کې ناراضي سورۃ النساء کې ویلو کنه یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده شاتن اور بس درځي تختیدې نشي دلته مخ کې تتولاړل مریبا خلاصې د مرګ نه نشته به واپس کېږي هغه ذات ته چې عالم دې په پټو وشادو په ښکارا خبر بدل در کی بما کنتم تعملون پس چې تاسو عمل کوم هي خبر بدل در کی یا ایو الذین درهم هغه فخر کو چې موږ له الله تعظیم را کړی دی د تعظیم د پاره د هفتې ورځې را کړی دلته وایي اے مؤمنانو تاسو سره د هغې په مقابل کې الله د جمعې ورځ درکړې هغه د هغې نه غوره ده دغه ورځ کې عبادت کوئ اے ایمان والو کله چې اواز وکړئ چې لصلات د مانځه په ورځ د جمعې فسعوا الی ذکر الله لاړ شئ د الله ذکر ته خطبې له لاړ شئ بیان واورئ دا اولنی اذان دی د خطبې زیبا کور کې به نه ساري کور کې تاویږي را تاویږي کار کې تاویږي را تاویږي دا جایز نه دي سیده لاړ شه بیان واوره پس ویلا ذکر الله وذروا البيع او پریدي البيع خرڅول غسل خرڅول پریدي ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره غوړه ده کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاه کله چې مونږ پوره شي خلاص شو فانتشروا فی الارض خوارشی پزمکه کې زئی لاړ شي ولټوي من فضل الله د الله فضل تجارت کې کار کسب کې ویلټو د مانځه نه پس واذکر الله کثیرا او یادوي الله ډیر ذکر تو ویل چې دې نه رستو به معام ذکر الله کې د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وإذا رأوا تجاره اول کې مونږ به مخکې کېدو خطبه به وروسته د جمعې په ورځ رسول الله صلی د جمعې مونځ کو خطبې ته ودرېدو کسانو ته ناستو په دې کې قافله راله د سامان راوړو او ډمګي ممګي واله دې صحابه ګمان دا چې بس مونږ ختم شونو استلاړ التا رسول الله پرې خوسته یو تلس کسو پاتې شو الله وی وإذا رأوا تجاره د آیات نازل کو جو پیغمبر هم دقه سي پرې خوسته لاړی کله چې دی ویني تجارت او لهوا یا لهوا څه ته وایي التنبل والو کنه قافله چې راشي مخکې به د ډولکۍ والا کېدو خلکو ته به خبر ورکېدو چې راغلي دي انفضوا الیا نو دوی لاړ هغې ته وترکوک قائما او ته پرې خوستلې په ولاړه دا په ابتدا د اسلام کې به وروستو خطبه مخکې شه مونځ وروستو شو کله کله اختر کې هم دقه سي که نه خطبه مونځ شي خطبې نه خلک رواني منډې وایي هلکه کښېنه لږ خبره واوره ظالمه وترکوک قائما څه فایدې خبره واوري څه فایده به ته ورسېږي نو قل تو ته په جواب کې ووایه ما عند الله خیر هغه چې د الله تعالی سره دي خیرون دا غوره دي من اللهو د لهو نه ومن التجاره د تجارتنا دا غوره دي بس ثواب بدل الله درکې په دې پاتې کېدلو والله خیر الرازقین الله غوره رزق ورکوونکی دی اسباب بدل مهیا کی چې ته په عبادت کې د مصروف شي رزق بل الله درکې والله خیر الرازقین سورة المنافقون مدنی سورت ته مدینه کې نازل ده نازل شوی پس د سورة الحج نه دې کې د منافقانو صفات ذکر شوی دي ربط د مخکې سورت صدا ده
مخکې سورت کې رد کو په هغه دروغو د یهودیانو هغې رد وکړو دلته اوس رد کوي په منافقانو دویم هلته زجر په ترک د خطبې د وجې د لهو نه دلته وی ای ایمان والاو دا مالونه ګوره فتنه ده تاسو د الله د ذکر نه اړئ پام کوئ د الله د ذکر نه تاسو چرته وانړئ دریم دعوه ده دعوه د دې صورت زجر دی منافقینو ته په منع د انفاق چې ګوره دا منافق خپل منځ کې یو بل ته وایي خرچه مه کوه د نبي صلی الله علیه وسلم په صحابو خرچې مه کوئ پرېږده چې دا نظام یې ګډوډ شي او خواره واره شي هغوی ته الله زجر ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون رد په منافقینو د هغوی اتلس صفات قبیحه ذکر کوي کله چې راشي تا ته منافقان قالو نو دی وایي نشهدو منګ وی ورکو د دې خبرې انک لرسول الله چې یقینا ته د الله رسول الله رسول والله يعلم الله تم پته ده انک لرسول یقینا ته د الله رسول والله يشهد الله کوي ورکو د دې خبرې ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون دروغجن دي پس کې خپل اقرار ته شهادت وایي دا شهادت نه ده ولې شهادت دې ته وایي چې ستا په زړه کې کومه خبره وي د هغې مطابق خبره وکړي په زړه کې خو دې رسول الله نه منو که نه ځکه یې په دې منځ کې جمله وویله والله یعلم انک لرسولو دا پې توهم دپاره چې څوک دا ونه وایي چې الله وایي دا منافقان دروغجن دي په دې وجه به دروغجن دي چې رسول الله رسول نه دی او دوی ته رسول وایي الله وایي نه الله رسول دی او دا په خولې چې وایي بنګ وایي که دې کې دروغجن دي زړه کې دا نه ده هسې په خولې وایي نیولی دیو اوس دا وایي نو څه باعث دی په دیو چې زړه کې نشته چې رسول الله د الله رسول دی بیا هم په خولې اقرار کوي وایي دا دنیا مفادو دپاره نیولی دیو ایمانوم دا قسمونه خپل ژوند نه تنډال ځان پې د مؤمنان نه بچ کوي فصدو نو خپل هم منع شوي دي نور یې منع کړي د الله د لارې نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دیو بد دی هغه چې دیو کوم عمل کوي کوم اعمال چې کوي دا ډېر بد دی ذلک بانهم دا په دې وجه چې دیو ایمان نه وړی ثم کفروا بیا کفر کړی فتوبی علی قلوبهم نو مورې والی د دوی په زړونو فهم لا یفقهون دیو نه پوهېږي دا نو واذا رأیت کله چې ته وینې دیو تعجب کې به چې تعالی را اجسامهم د دیو دا بدنونه غړ غړ بدنونه به او ان یقولو او که خبره کوي تسمع لقولهم ته به غوږ دی په تعجب د دې وینا تعجب کې به د دیو د خبرو نه پرېوځي خدا سیدی کانهم خوشبون گویا کې دا لرګي دي مسنده دیوال ته لګولې شوي په عدم فایده کې لکه ګوره یو لرګی د دیوال ته ودرو که نه دننه طرف یې ډډه دی څښا شوی دی بار طرف چې په دې نورې لګېږي نو هغه داسې روغ ښکاري چې ویې ګورې هغه بیا څښایي بغیر د سیزن له په بل شي کې کار نه کوي دقسې دا منافقان هم دي یا مسنده دا دی ذیلوجین دی هغه لرګي یو طرف څښا دی دا بل طرف یې روغ دی دا ذیلوجین دی مؤمن څه مؤمن دی کافر څه کافر دی هم العدو هم دیو دشمنان دی فاحذرهم ځان ته وساته قاتلکم الله و دې شرمۍ الله دیو لره انا یوفکون کم طرف ته اړولی شي
واذا قيل لهم تعالوا او کله چې ویل شي دیو ته تعالوا راشي يستغفر لكم رسول الله چې بخنه غواړي ستاسو د پاره د الله پیغمبران نو لو رؤوسهم دې دا خبره کړې ورستو کنه چې ته ویل شي چې راشه پیغمبر نه معافي غواړه نو او خوځي سرونه خپل استهزاء د وجنه لو رؤوسهم سرونه تاو کې استهزاء زمړه پیغمبر له بخنه غواړه پیغمبر په بخنه سکی بل ورایتهم تبعین دیو لرا یسدونا اوڑی با استاد قولنا مانا ستا قولنا بسجی اوڑی با وهم مستكبرون يسدون عن قول من قال لكم تعالوا چې څوک ته وی راشه دا غي نه مخړی وهم مستكبرون ځان لوی غني ځان ته چت ښکاری پیغمبر ته سپخ ښکاری برابر خبره پدیو استغفرت لهم کتول بخنه غواړي او که بخنه لونه غواړي لن يغفر الله لهم الله دې تبخنه نکي الله نه بخي زکه ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي مغفرت نکي قوم فاسقانو ته يهدي په معنا د يغفر فاسق دې فاسق د الله د دین نه وتله ده د شکست الله بخنه نکي هم الذين غزوه مریسیه کې منافقان تلیو بده کې یو انصاری یو مهاجر په خپل منځ کې بس ګپ لګو ران شو ته جنگ وکړو مهاجر आवाज وکړ یا المهاجرین انصاری आवाज وکړ یا الانصار ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم استلره کړه چې دا قومیت دعوتونه ولې کوي عبد الله ابن ابي چې خبر شو هغه ویل کوم مدینه ته واپس شو کنه دا مهاجر به خپل علاقې نه شړو او دا خود سده سم من کلبک یاکلک سپه چاک چې مستی کرا شي به پتا چک لګي دا زمنګ په خرچو په نه پقو باندې من او پالل اوس منګ ته وي زمنګ په خلاف را پاتېږي دا خبره صحابي واورېدله نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړه زید واورېده زید راوړه نبی صلی الله علیه وسلم ته تیو رالو انکار یو کو چې مو خدا خبره نه ده کړې الله صحابي زړه څخه پښومه الله د آیتونه نازل کړو دا کسان دی یقولون چې وای تاسو خرج مکوئ علی من عند رسول الله پاغچام چې رسول الله په خوا کې دی دا خرچې مرچې په مکوئ حتی ينفضوا چې خارج اولاد شي دا نظام خراب شي الله یې ظالما ته مکه وکنه الله څخه نور خزانه شتا هغه با استعمال کی ولله خاص د الله د پاره خزانه د اسمانونو د زمکو دي لیکن منافقان نه پويږي منافق وي نه راشه دا کار ما په خرچي روان دي دینه خبر نه دی چې ستا خرچو ته ضرورت نشته الله څخه ټي خزانه دي یقولون وای لئن رجعنا الى المدينه كم واپس شو مدینه ته لا يخرجن العز من الازل خامخ اباسبا اعز منها الازل د دین ازل انا منګ عبد الله ابن ابي زمنګ مدینه والا کسان برا لګیږو دا صحابه او نبی په مدینه نه شړو هغه ته ازل ویل الله پرت کوي وظالما ولله د الله په اختیار کې د الله د پاره عزت ته ول رسول او د پاره د پیغمبر وللمؤمنین او د پاره د